الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتاب المجيد: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. زما د یو ورځ کتونکو ناظرینو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زمونږ نن بحثو د دې په باره کې دی چې یاره مونږه داسې وظیفه وښیو چې په هغې باندې مونږ ته هم فایده میلاو شي او تاسو ته هم په دې باندې فایده میلاو شي. کم نوجوانان چې دي، کم زنانه، هر څوک چې دا بیان اوري، کم ملګري، نو پکار ده چې دا په دې باندې په خپله هم عمل وکړي او دا خبره د نورو خلکو سره هم څه کړي، دا مخکې صدقه جاریه ته ورباندې څه کړي، دا مخکې شیر کړي. دا کوم آیات چې ما ولوستو د سورې حشر د آیاتونو نه یو آخري آیات دی. په آخري آیاتونو کې یو آیات دی او د دې متعلق په حدیث کې دا راځي چې جناب ابن معقل ابن یسار رضی الله تعالی عنه دغه روایت دی چې کوم یو سړی د سهار ټیمي یا د ماښام ټیمي د دې ورد وکړي په داسې طریقه باندې چې اول اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم دا درې کرته ووایي او بیا په هغې پسې وروسته دغه آیاتونه دا کومه یو آیات ما تلاوت کړلو او دوه آیاتونه ورسره نور دي. آیاتونه داسې دي: والله الذي لا اله الا هو عالم الغیب والشهادة والرحمن الرحیم. والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ والمصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. دا درې آیاتونه ورسره سهار ټیم کې یا په ماښام ټیم کې که یو سړی په سهار ټیم کې دغه د اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم د دې سره درې کرته ساري ووایي نو د دې ثواب څومره حاصلېدلی شي. په حدیث کې دا راځي چې کله دا ساري ولولي یو بنده، یو مؤمن بنده، نو د ماښام پورې د دې لپاره 80,000 ملایکې دا د رحمت دپاره څه کوي، دعاګانې غواړي. او چې کله تعالی د ماښام پورې مرګ راغی نو ستا مرګ د سره د شهادت دی. او که یې سړی ماښام ولولي نو د سهار پورې ستا لپاره 80,000 فرشتې دا د رحمت دعاګانې غواړي. او که تعالی په دې شپه کې د سهار پورې څه ټیم کې تعالی مرګ راغی نو دا مرګ د سره د شهادت دی. نو شهادت او دا هر یو سړی دا تمنا کوي، دا ارزو کوي چې الله رب العالمین مونږ ته شهادت را نصیب کړي. او د شهادت او مرګ دا یو لوی مقام دی چې دا چاته الله رب العالمین ور نصیب کړي. نو پکار ده چې دا وظیفه یاده کړو، خپله هم په دې باندې عمل شروع کړو او دا د نورو ملګرو سره څه کوم دا مخکې شیر کړو. نو الله رب العالمین به تاسو له هم پیدا درکړي، مال به هم پیدا راکړي. نو پکار ده چې په دې باندې عمل وکړی شي. واخر دعوانا